اور رسول الله مبارک فرمای جابر رضی الله عنه روایت نقل کړي و اتقوا الظلم تاسو د ظلم نه ځان بچو ساته ځکه فإن الظلم ظلمات یوم القیامه دا ظلم با د قیامت پر ورځ د تیارو په شکل د انسان دا ژوند چې دی الله رب العزت دته ژوند ورکړی دی د پاره دی چې دی ما راضي کی او ښه کارونه وکړي نو کوم انسان چې ظلم کوي زیاتې کوي رسول الله مبارک فرمای صحابه وتا وی غریب څوک دی صحابه عرض وکړو وی غریب سړی هغه دی چې هغه سره نه درهم شته نه دینار شته او نه ورسره سامان شته د دنیا دا غریب بنده دی رسول الله مبارک وته فرمایل نه مفلس او غریب انسان هغه دی چې د قیامت په ورځ براشي د سره با منظم وی روزه بم وی زکات حج صدقات د ارسب ور سره وای دنه به ظلم شوی زیاتې به شوی قتل به کړي پر دې حق به والی کنزل به کړي غیبت به کړي د مسلمان گاونډي سره به زیاتې کړي وی الله رب العزت په د چې کمی دا نیکې دي د دینه به د هغې حق پوره کړي چې کم زیاتې د ده نه شوې دي نو د ده هغه نیکې به راوالي یا به خلکو باندې تقسیم شي نو که د ده هغه حق پوره شو د خلکو حقوق پوره شول ټیک ده یعنې د هغې نه وروستو به د هغې ګناهونه راوالي او د ده په دې سر به یې کېږدي وي دا غریب بنده دی الله دې د دغه آخرت د غربت نه زمون حفاظت وکړي علی رضی الله عنه ته یو مقوله منسوب ده هغه وایي چې ملک او دا دنیا دا بغیر دا سره د شرک باقی پاتې کېدی شي او چې کله ظلم سیوا شي نو د ظلم سره دا باقی نه پاتې او دوه څیزونه داسې دي چې د هغې انجام به په دنیا کې سړي ته میلاوي یو ظلم او بل د مور پلار نافرمانه چې چا د مور پلار نافرماني وکړه نو په دنیا کې به الله پاک هغه ذلیله کوي د هغې بدل به کوي او بل چې ظلم وکړو ابو میسره رحمه الله فرمای روایت ته فرمای چې یو کس ته هغه دفن شو قبر کې کله کېښودل شو او خلک واپس شو نو نکیر منکر والا راغی فرشتې ورته حاضر شوې فرشتو ورته وی تا به موږ سل کوړې وخوځ د انسان ورته وی ما خو دا کار هم کړی مونځ مې هم کړی حج مې هم کړی دی ښېګړه مې هم کړې ده ټول نیک اعمال یې ورته بیان کړه د هغې نه فرشتو بعد وی یو لس کوړې راکمې کړې چې دومره به دي وو لس کم سل شوې هغه وی نه ما دا اعمال هم کړي وی تر دې چې یوې کوړې ته راورسېږي فرشتو ورته وی چې نور د اسم نه کوو صرف یو کوړه به خامخا سکي و چې کله هغه فرشتې دته یو کوړه ورکي نو وی ټول قبر به څه دي د اور نه ډک شي په یو کوړې سره وی بیا ته دا بنده تپوس کوي چې ما ته دا
سزا او دا یو کوړه دا ولې میلو شوه په څه مو واله وایي ستا تېرېدل په یو مظلوم کېدو او هغه سره یو بنده ظلم کو او تا ته چغه وواله او تا د هغه مظلوم مدد ونه کو وایي په دې وجه دغه سزا تا ته میلو شو زما محترم هغه بنده چې هغه د سره ظلم کړی نه دی او د مظلوم په خوا کې تېرېږي او هغه داسې کوړه سکي چې ټول قبر د هغې اور نه ډکېږي د هغه دا حال دی نو کوم انسان چې په دنیا کې ظالم دی او ظلم کوي براه راست پردی حق وایي پردی اینه تویي نو د هغې بنده به بیا څه حال نو منګه د ظلم نه ځان وساتو ظلم په خپلم تیاره ده ظلمت تیارې ته وایي نو کم انسان چې ظلم خوښوي په دنیا کې نو آخرت کې به هم هغه ته الله پاک تیارې نصیب کوي او انجام به دنیا کې صحیح دا ډېر خطرناک ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي صحابي دی وی الله رب العزت یو خپل بنده ته مهلت ورکوي دی به اوس سم شي اوس به سم شي دی ظلم کوي لګیا دی وی بیا الله رب العزت ته رونیسي او داسې سخت رانیول دي د الله رب العزت چې بیا پرېښودل نشته قرآن کې الله وی ان بطش ربک لشدید وی ستاسو د رب نیول ډېر سخت دي او دغه شان وی وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه هغه کلی ونیول کوم کلو والا چې ظلم او زیاتې کړو زمونږ د وړاندې مخکینی قومونه دي موږ یې بار بار تذکره ورو قوم عاد قوم ثمود قوم صالح چې هغوی د خپل پیغمبر خبره ونه منله او د هغې نه الټې زیاتې وکړو د صالح علیه السلام معجزه وه اوښې یې راولېږله په هغه اوښې ظلم وکړو الله پاک ونیول هغه قومونه الله رب العزت هلاک کړي فرعون نوم مشهور دی د مصر بادشاہ دی وی الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي آیا دا مصر زما ملک نه دی زما بادشاہت کې نه دی او وی دا نهرونه چې زما د لاندې روان دي خو دغه فرعون د یو مبهم یو خوب یې لیدلی و او د خوب د وجې چې دی بیا ورته هغه کاهنان وی چې څوک پیدا کېږي هغه وجنه څومره ماشومان یې وژلي وو خو دغه ظلم و د هغې د وجې بیا الله پاک راونیو او الله پاک د هغې دریاب د وجې غرق کو چې د کوم دریاب دعوی کوله چې دا زما دی او زما د لاندې بیږي د الله قانون داسې دی دعوی د دریاب کوله وی دا خار زما دی دا کوم دریاب چې دی دا زما دی او بیا الله رب العزت په هغه دریاب کې غرق ډوب کو او چې کله هلاکیږي وی آمنت بالله درې پیرې کلمه د ایمان ویلې ده درې پیرې آمنتو وی ما ایمان راوړو بالله په الله باندې انه لا اله الا چې نشته د معبود د هغه نه بل څوک او اخره کې وی وانا من المسلمین زه د مسلمانانو نه درې پیرې ویلې الله پاک هلاک کو ځکه چې د هلاکت ټیم یې راغی الله پاک څومره مهلت ورکړو وی موسی علیه السلام چې دی الله رب العزت ورته وویل چې ورشه اذهب الی فرعون انه طغى
فرعون سرکشه شوی دی دعوت ورکا موسی علیہ السلام چې ډېر دعوت ورکو نو وایي د فرعون چې کم ټیم د خدای توب دعوه نه وه کړې نو وایي ده په دې خپله دروازه لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم بیا وروستو دعوه وکړه د خدای توب نو موسی علیہ السلام ورغې دعوت یې ورکو د هغې نه وروستو راغی الله ته یې وی کم دعوتو ولا خیر فیه څو پیرې مې دعوت ورکو خو څه خیر ترې نه روزي ده نه الله پاک ورته وی وایي ته غواړې چې زه هلاک کړم وایي انظر الی ما کتبه الله الی ما کتبه علی بابه وایي تی دغې ته ګورې او زه د دې د کور دې دروازې ته ګورم چې په دې دروازې زما نوم لیکلی دی ځکه یې نه هلاک مهلت یې ورکو او ډېر مهلت یې ورکو بې غرق کړو ځکه ظلم یې کړی څومره ماشومان یې قتل کړي په زرګونو ماشومان چې کم ماشوم به پیدا کېدو د ده د طرفه اډر و چې دا څه کوئ چې پیغمبر پیدا نه شي موسی علیه السلام دغه شان قابیل چې د نبوت کم مشر دی آدم علیه السلام د هغه بچی دی او حابیل خپل رور یې قتل کو د هغه قتل د وجې الله رب العزت ورته په دنیا کې څه دي بې سکوني ورکړه سکون ورته نه میلاوېدو چې اوس زه څه وکړم د رور سره دا چېرته ویسم دا ړومبی مړی و د مړي ایجاد هغه کړی و د قتل خو بیا خو طریقه نه ورتله الله پاک د یو کارغه چې ډېر بېکاره شی دی خلک ترې نفرت کوي ګندګۍ خوري د هغه په ذریعه ورته سبق ورکړو دپاره دی چې دې ځان سره سوچ وکړي چې زه د دې کارغه نه هم بېکاره یم او بیا د هغې اقرار هم کوي یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب وی های افسوس زه د دې مارغه نه هم کمزوري شوم د ده په شان هم نشم کېدی چې دا خپل لور راوالم او ښخ یې کړم کارغه په ذریعه ورته الله رب العزت وکړو چې په ده خاورې راوالم زما محترمو د ظلم انجام چې دی الله رب العزت انسان ته په دنیا کې ورکړي صحابو باندې چې کوم ظلمونه شوي او کومو خلکو کو پې کړي وو د هغې انجام هغوی په دنیا کې ولید امیه چې بلال رضی الله عنه به کله وی احد هغه به نور هم وخو په ګرمو شګو به اچو ګرمو کاڼو او ځوانان به یې ورپسې کول هغوی به راښکو دغه امیه دا چې کله غزوه بدر او یو صحابي و مکې مکرمې ته لاړو تجارت و ازاړه تعلقات و هغه بیا ایمان راوړی و بیا هغه خپل ملګري ته وویل چې کم مکې مشرکینو کې و وایي داسې ټیم وګوره چې زه د بیت الله شریف طواف وکړم خو چې ابو جهل دی نه نو دقه صحابي ملګری دا امیه چې بلال رضی الله عنه باندې ظلمونه کړي د سر روانو د صحابي ابو جهل مخې له ورغی ابو جهل ورته وی دا څوک دی وی دا فلان کې دی وی ښه وی دی د رسول الله مبارک مدد کوي په مدینه منوره کې او په هغه د ایمان راوړي او دی دلته په مکه کې داسې ګرځي نو هغه ورته چیلنج ورکو وی کو چېرته تا زه دلته بند کړم نو زه به تا څه دی په شام باندې بند کړم ستا په مدینه منوره لاړ د ته به زما نه تجارت نشي کولی چې خبرې تیزې شوې نو د امیه هم د خپل ابو جهل سردار طرف وکړو بیا ته هغه لاړو
او دته ده وی رسول الله مبارک ستا بارک ویلی چې دې به منګه مردارو د امیه چې وو ډېرو یارېدو خپل کور ته راغی او ډېر زیات پریشان خپلې ښځې ته وی ما ته خو پلان کې داسې ووی بس هغې ورته وی د کوره مه وځه چې کله یې غزوه بدر مقراله نو د ابو جهل سرداران راټول کړه مسلمانانو خلاف وی جنگ ته بوځو چې ده ته راغی ده ورته وی زه بیمار یم بانې ورته کولې ده خو چې د رسول الله مبارک خبره دروغ نه شي کېدی بهانې شروع کړې هغه ورته وی چې ته نه ځې وی بیا خو څوک هم نه ځي ده ځان له یو اوښ کتلی او ډېر زبردست خو چې طاقتور او منډه به هم تېزواله ده وی چې زه به د شپې چېرته پړه وکړم او وبتښتم دغه امیه او ابو جهل مخیار هغه ورته ځوانان مقرر کړي چې دې راپاسي د څه په مانم تاسو به ده پسې شاته یې ځان له یو خیمه دغه کړه هلته یې پړه او ځان له ځای کې چې کله یې پړه وکړو د شپې راپاسېدو د اودس ماتي په بانه باندې تقاضا باندې ابو جهل کسانو درولي و هغې ورته وي څه کې وی یاره ضرورت مې دی وی موږ به یې پوره کړو څه پکار دی وی هېڅ نشته وی وده شی دغه شپې هم پې وکړه دویمه شپه بیا راپاسېدو ځان له وده شوی و هغه هم پې په دې دی کې ابو جهل دی بدر ته ورسېد چې کله بدر جنگ شروع شو د سره شاته په اوښ باندې زویم ډېر تیز رفتار او منډه یې کړې وایي چې زه رسول الله مبارک ته مخې ته ځان ورسوم او د هغه نه امان وغواړم چې کله یې منډه کړې دغه ټیم کې بلال رضی الله عنه ته ودرېد وایي دغه د امیه وتښتېدو صحابه ورپسې شو او بیا چې دی دا دومره ظالم امیه چې وی چې زما سورلی سپکه شي خپل زوی ورپسې ناست و هغه له امله ته ورکړه هغې مو وغورځوه د خپل ځان حریصو بیا صحابو چې دی یو بل صحابي نه امان وغوښتو هغه صحابي د ده د پاسه مو د ده د پاسې ځان واچو وایي نه ده ته به باس څه نه وایې صحابو نه پرېښود صحابي نیزه او توره وردن نه کړه او مردار وجه څه وه د ظلم کړی او د ظلم دغه الله رب العزت وایي زه په دنیا کې انسان دوه څیزونه دي یو د مور پلار نافرمانه او بل ظلم دا دوه څیزونه الله رب العزت وایي دا انسان ته زه په دنیا کې زما محترمو موږ کوشش وکړو پردی حق ځان سره ونه ساتو منګه په ګاونډي باندې ظلم ونه کړو دغه ظلم به د قیامت په ورځ د تیارو شکل کي من په یتیم باندې ظلم ونه کړو یتیم ته خپل حق ورکړو هر قسمه حقوقي د هغې خیال وساتو او پردی حق موږ ځان سره ونه ساتو الله رب العزت موږ ټول د ظلم نه وساتي